قرآن مجید فرقان حمید کې هم په غیبت لوی پابندی راغلی ده او الله تعالی جل شان فرمایي ولا یغتب بعضکم بعضا او غیبت یې نه کوي زنه د ستاسو د زنو سمانا یو کس ولګېده د بل کس غیبت کوي غیبت څه ته وایي غیبت دې ته نه وایي چې یو سړي کې عیب نه وي او ته بیان کړې غیبت دې ته وایي چې په ده کې یو عیب وي هغه عیب که ته چېرته بیانوې نو دا کس په هغې عیب باندې خفه کېږي نو دغه عیب چې ده کې شته او ته بیانوې بل ته او دی په خفه کېږي دا غیبت دی که نه پکې بیا خو تهمت دی او الله پاک فرمایي ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا آیا خوښوي یو دی ستاسو چې وخوري خپل مړه رور غوښې دا خوښوي فکرهتموه نو دا تاسو بد ګڼئ نو چې دا تاسو بد ګڼئ د خپل مړه رور غوښې خوړل نو غیبت هم دغسې ده زما عزیزانو وروڼو او خویندو غیبت نه ځان بچ کړئ امام بخاری رحمت الله علیه فرمایي وان اعمال بني آدم وقولهم توزن چې د بني آدمانو اعمال به هم تلل کېږي او د دوی خبرې به هم تلل کېږي اوس وقولهم په اعمالو کې شمار ده ځکه چې څونه اندامونه دي چې څه کار وکړي دې ته عمل وایي که په وینا دې وکړه دا د ژبې عمل دی که نیول دې وکړه چاته دې وهل ټکول ورکړل چا خلاف دې لیکل وکړ نو دا د لاسونو عمل دی لہذا اعمال د بني آدمانو او خبرې د بني آدمانو به تللی شي نو خبرې هم په اعمالو کې شمار دي خدای ځان ته ولیکو ولې ځکه چې دا ژبې والا مسله چې دا ډېره لوی اهمه ده دې تر ته مونږ متوجه کوي پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چا ماته د دوه جامو میز کې د ژبې او دواړو پښو میز کې د شرمګاه د دې ذموارتیا راکړه نو زه ده ته د جنت ذموارتیا ورکړم ګوره سترګو ته وګورئ سترګو باندې یوه پرده ده دالې نه او دې خوا نه بره نه ښکته نه دا پرده پر راغله او پټیا کړه ډېره نازکه ده خو الله پاک یوه پرده پر راوستې ده خو ژبه له دې نه ډېره نازکه ده هغې باندې دوه پردې راغلي یوه پرده د شونډو او یوه پرده د غاښونو د جامبې پر چې پاسه نه جام به سره د غاښونو لاندې نه جام به سره د غاښونو نو ګویا کې چې دی خبره کوي غاښونه او شونډې چې کولاویږي نو ورته وایي ګوره مونږ دا دوه پردې اخوا کېږو احتیاط کوه سهار چې راپاس سړی ټول اندامونه ژبې ته متوجه شي ګوره ته صحیح چله که چېرې ته صحیح وچلې دی خو مونږ به محفوظ یو ورنه د ستا له وجې نه به مونږ وهل خورو دارنګې شرمګاه هم دی نو مونږ ته پکار دي چې مونږه د دې هر قسم ګناهونو نه ځان بچ کړو او د رمضان احترام وکړو او د رمضان احترام په بنا باندې الله تعالی جل جلاله امن والوه کوم د روزې حکمت ښودلی دی هغه تقوا حاصل کړو الله دې موږ تاسو ټول متقیان او پرهیزګاري جوړو فرمایي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين